جداگانہ حیثیت واٹا کی جداگانہ حیثیت ملاکنڈ ڈویژن کا ہی حیثیت زمونږ دا علاقه چې دا یو پسمانده علاقه ده، دا یو شورش زده علاقه ده، قدرتي افتونو والی علاقه ده او دلته خو اپنی مدد اپ په ذریعه باندې خلکو خپل کاروبارونه جوړ کړي دي. تاسو ته معلومه دلته دا کاسمیټیک دا وړي وړي کارخانې چې دي یا د پاپړو دا کومې کارخانې چې دي، دې کې دلته کې زمونږ د سوات ډېر زیات نوجوانان چې دي هغو ته په هغې کې باقاعده طور باندې روزګار ورته میلاو شوی دی. نو تقریبا چې داسې 6,000 ځوانانو ته په هغې کې روزګار مهیا دی. که فرض که دا ټیکس ولګي نو زمونږ په دغه کارخانو باندې خصوصا اثرات برای راست پرې باسله کېږي. نو چې په دوه اثرات پرې باسله کېږي، یو طرف ته دلته کې د روزګار تاسو ته معلومه ده چې سرکار هغسې مواقع نه ورکوي. که دلته ته روزګار وکړې تعلیم وکړې نو بیا به د روزګار دپاره په علاقې MPA MNA پسې به بیا پیسې ګرځي چې ما له روزګار راکړي. نن موږ د ټول ملاکنډ ډویژن د تاجرانو ورسره د ټولو ضلعو ورسره د تحصیلونو او د مختلفو بازارونو ټول موږ دلته یو اجلاس راغوښتی دی. په دغه خبره باندې موږ ټول د تشویش اظهار کوو چې په ملاکنډ ډویژن کې موږ نه کسټم منو، انکم ټیکس منو، نه سیلز ټیکس منو، نه جنرل ټیکس منو. ټول چیمبرونه او زموږ ټریډ فیډریشن، زموږ ټول د هوټل اسوسییشن، زموږ چې څونه تاجر نمایندګان دي هغه موږ ټول په یو پیج په یو ځای او د دې سره به زموږ اواز بیا دوباره هم لړ شي او موږ دا ټیکس کم سیل ټیکس چې مجوزه دی په بجټ کې لا منظور شوی نه دی، دا موږ په هیڅ صورت کې هم نه منو، ځکه چې د دې سره به زموږ کاروبارونو ته زموږ دغه ته ډېر زیات نقصان رسي. زموږ د علاقې آلریډي چې کوم دی نه د زلزلې نه د سیلاب نه دغه نه متاثرې دي. نو موږ لا زموږ د کاروباري خلک د دې خبرې لا جوګه نه ده چې موږ ټیکسونه ورکړو. په دې کې ډایرکټلی او انډایرکټلی په زرګاو نو په لکاو خلک متاثره کېږي، ځکه چې د دې ټول د کارخانو د روزګار د هغې دغه سره څه کوم دی د اکانمي سره د علاقې د اکانمي سره ډېر زیات تعلق دی. نو په دې کې تعداد په زرګاو کې نه بلکې په لکاو ته رسي او دلته یو معاشي بدحالي راځي. نو موږ د دې وجې نه دا وایو چې دا ټیکس بالکل چې کوم دی نو نه لاګو کېږي او که دا لاګو شو نو د دې سره به چې کوم دی نو کاروباري سرګرمي به ډېرې کمې شي.